خو چې داسې خبره ده چې مو لکه مدرسه شته او ترتیب یې ساله کیا ده خو زوی مې تنګ ده نو مو دا تو ته دا د ریکارډینګ نه مخکې دا خبره مې ته وکړه چې زه دغه خپلې مسلمان ورونو نه دا اپیل کوم چې داسې سړی وي چې هغه مو ته مدرسې د پر هم ذکر وکړي په جوړه ځکه خدای خالی چې مذکر وکړي مو اسم ذکر نشته دا یوه صدقه جاریه ده دا یو په قبر شه پرېت وي و د پښه وي دا ثواب چلېږي یا مثال سیک میر پښه کوي سیک پلور پښه کوي سیک وریر پښه کوي یا داسې ښځینه وي چې د هغې خپله حصه و دو چې مثال دا زه د الله د پوره ور کوم په دا باندې د مدرسه جوړه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نعمت الله بنونی اس طرف نه تو سره مخاطب یم علاقه میراخیل شه موجود یم او د مو سره په سایت چې کیم شخصیت چې تو سمینی مولانا نصیب شراز صاحب انوم ارویدل سره تو پته لګیدلی چې دا یو بهترین سوشل ورکر ده او سوشل ورکینګ کوي ماشټر ډیره د نږدې نه سټډي کوي خو د هغې سره د خوشخبري غټه خبره دغه ده د هغې سره غټه خبره دغه ده چې دای ماشاءالله علم یا ده او یو کول یې په تبلیغ شه ولګو دې په زوی شمیز نوستی تبلیغ حواله سره د سره یواد به خبره کوي چې دای سم میسج کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حافظ صاحب طبیعت مزاج برابر دی؟ الحمدلله الله کرم ده. اول خو حافظ صاحب میز مبارکباد در کوي تو تبلیغ چې سمره ټیم ولګو خپل ټیم طرف نه او خپل پروګرام شه هر کلای ته وي. حافظ صاحب کمیر مختصره غونډه پته وکي چې کیم ټیم چې تو په تبلیغ شه تیر کې یعنی یو کول دی ماشاءالله تیر کې هغه ټیم او کله چې تر غره کلی تا په دغه ماحول او په هغه ماحول شه سمره فرق تا. بسم الله الرحمن الرحیم. نو مطلب ای تو سره ډیره مهرباني چې خپل قیمتي ټیم مو ویستو مشتر غول وستا یقینا چې زه دا وې چې په نن سبا وخت د الله رب العالمین ډیر لوی فضل او کرم ده چې میشته د لیار روکړی دو دا داسې مبارکه او د رحمت نه ډک لیار دو چې په داسې اکثر خلک د هغه زندگی بدلېږي و پوتشلای تو دغه سول چې دغه زوی چې کوم وخت تر شو ازو کا پاشه غوښوین چې سپاور سپارخ ته ځکه چې کله چې دغه ماحول نه سړی وځي او تبلیغ ته دای لوټ شي به په اغزو شه د الله او د الله د رسول د خبره نه علاوه بل څه خبره نه په جماعت سره خبره کاغاش کوي چې چا سره میناوي خو غونډه خلک سره دا خبره کوي چې مینس کوا تلاوت کوا او خپل ټوله زندگی د الله حکم او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په طریقې لاندې وروله. ماشاءالله. حافظ صاحب زبله مختصره غونډه پته کوم چې کله چې د تبلیغ ملګری یو عام کاستا دعوت ورکوي چې یاره یا سلويشت ورځې ولګوه یا سلیر میاشتې ولګوه یا کول ولګوه نو هغه په جواب شو ته وایي چې مو د بلبچې مسله ده مو د کیر مسله ده مو د جایداد د مځکې مسله ده زه په اواجه باندې نشه تلای او حافظ صاحب تو یو کول ماشاءالله ولګو ته لوړلی آیا اتو دا مسلې نه وې؟ دا خبره ده چې دنیا چې سمره مسلې دي کنه دا انسان نشي حل کوي کدی ډیر کوشش وکړي کنه یو چې دای لانډای به بلای به چې بل لانډای به بلا د الله په ذات و توکل کوي او زوي کچېره ته داسې وی چې یار زه غونډه مسالې خلک او هغه نه بعد زه سلیر میاشتې تلور یا سلويشت ورځ تلور شو به داسې زوین چې په زره وي چې یو کاسو اوسې کني داسې به چاته مکان میناوي او کمیشته سوچو کې ګوره یو ملک وي به اخسرا کسون خدمت کوي د سپیشل مثال ټیپاک شرای یا زو کچاو کو ته صفا کوي یا د تجرا صفا کوي د سراو یاغه ته 24 غنټه استو خپل سوچو کوي دغه ساړي چې چیرې په دغه ملک باندې چار روشي دا وی کوي کنه وی کوي اول وې د چار کوي چې د مو خدمت کوي دغه زمو سړی به یو سړی چې د الله په لیاره شو وتلای د الله دین د پر دای ځون وقف کی خپل پیسې لګای خپل واخو بوسي بل بچي پرېږ دي د چار وی الله پاک به دغه سه پرېږ دي دا په خپل سترګې هغه کسون وویني چې سیک لوړ شي بار نه پته نه لګي چې داسې چاره چې هغه چې ته په کلی شوه به واشه نه کېدله لکه ته چې د الله په لیاره شوه زه والا پاکې سرنګ ته وکړي و داسې امداد په خپل سترګې باندې ووینه چې الله رب العالمین قرآن مجید سے فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب چې سیک د الله پاک نه وډارېږي الله رب العالمین وې اغ د پر لیاره کولاو کی و د داسې زوی نه وته رزق ورکړي کنه چې د په هم ګمان شوانه.
ماشاءالله حافظ صاحب په اخر کې صرف یوه پته کوم ډېر ټایم دی نه وخوړم چې مخکې تو سیمین د دا خبره کړې وه چې یاره زه د مدرسې د جوړولو ډېر خواهشمن یم او زړه مې غواړي چې زه یوه مدرسه جوړه کړم خو هغه خبرې به د امیر مکمل پی نه وي هغې حوالې سره که ته د امیر ارویدونکي ته مختصر میسیج ورکړې چې هغه خبره څرنګه وه خو چې داسې خبره ده چې مو لکه مدرسه شته او ترتیب یې څه لګیا ده خو زوی مې تنګ ده نو مو دا تو ته دا د ریکارډینګ نه مخکې دا خبره مې ته وکړه چې زه د هغه خپلې مسلمانې ورونو نه دا اپیل کوم چې داسې سړی وي چې هغه مو ته مدرسې د پر مځکه وکړي به پسې جوړه ځکه خدای خالي چې مځکه وکړي مو هېڅ مځکه نشته دا یوه صدقه جاریه ده دا یو په قبر شي پرېت وي وده پسې وی دا ثواب چلېږي یا مثال سیک میر پسې کوي سیک پلور پسې کوي سیک وریر پسې کوي یا داسې ښځینه وي چې د هغې خپله حصه وي وده وي چې مثال دا زه د الله دپاره ورکوم په دا باندې د مدرسه جوړه شي انشاءالله په هغه باندې امیر مدرسه جوړه کړي او دې پسې دا قیامته پورې دا ثواب پسې چلېږي جزاک الله ناظرین دا خو مولانا حافظ نصیب شیراز صاحب چې تاسو امو د ده گفتگو واورېدله د په اخر کې یوه خبره وکړه چې مو د مدرسې د جوړولو ډېر زیات شوق ته نو زه چې کله داسې د مدرسې یا د جماعتۍ ریکارډینګ کوم نو په هغه زه حسب معمول صرف دا یوه خبره کوم چې دا په صدقه جاریه شرسي چې سیک څه ورکوي یعنی انسان په دنیا کې ډېر زیات نیک عمل کوي خو ځینې نیک عمل د ده نه داسې وشي چې په صدقه جاریه شرسي یعنی دا یوه نه وي په دا دنیا کې دا یوه وفات وي او هغه ثواب چې دا او په ده پسې جاري وساري وي لکه چیرې چې یو روډ جوړېږي پاشه د حصه واخیستله په باندې خلک سیده صدقه جاریه شرسي یوه مدرسه جوړېږي د الله کې جوړېږي جماعت جوړېږي لکه څرنګه چې حافظ صاحب خبره وکړه چې دا زه خپل په باندې راسېدای نه ځکه چې خرچه پسې په زیاته نو د صدقه جاریه په نیت باندې چې چا سمره اواز توفیق وي حافظ صاحب نمبر په سکرین درته چلیږي تاسو په دغه باندې د سره مشوره کوئ شئ دغه ته تاسو خیرات خپل صدقات دغه ورته لږای شئ او په دغه باندې تاسو د سره مزید معلومات کوئ شئ د سره د خپل ریکارډینګ وینډ اپ کوم مجبنو نیوز ټیم تاسو نه اجازه وړي الله حافظ